وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن بغداد من ابي مروان قال سمعت عبد الرحمن يقول سمعت عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول باب الكشف عن معايب رواة الحديث. باب دې په بیان د کشف وضاحت کې د عیبونو د راویانو د احادیثنا ونقله الاخبار. باب دې په بیان د نقل کولو د دې راویانو احادیث سره وقول الائمه فی ذلک. ائمه په دې کې څه قول کړی دی، ائمه په دې کې څه ویلي دي. نو باندې مسلم کې یا باندې ائمه باندې شروع هغه دا باب قائم کړی چې باب الکشف عن معايب رواه الحديث. دا عیبونه ذکر کړي او د دې روایت راویانو متعلق علماء څه خبرې کړي نو هغه ذکر کړي. د ائمه قول په دې کې ذکر کړي چې ائمه قول په دې کې دا شی. رواه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قوزاد من اهل مروان. دا محمد ابن عبد الله ابن قوزاد دا د چانه من اهل مروان. دا مروان دا لوی خار دی. دا مروان غیر منصرف دی د علامت او تانیث د وجه. دا یو لوی خار دی په چا کې په خراسان کې عظیم شان او لوی خار دی. قال سمعت ما اولدني دا عيدان بن عثمان دا عبدان بن عثمان يقول أقول سمعت ما اولدني دا عبد الله بن مبارك. دا عبدان بن عثمان وي جما دا عبد الله بن مبارك اولدني يقول عبد الله بن مبارك وويلي الاسناد من الدين. دا سند دا الدين سند دا الدين ولولا الاسناد كسند نوي لقال من شاء ما شاء. نخلق بويلو من شاء اغا چه خوخشي ما شاء چه سي خوخشي نو اغيبا ويلو. دلتا دا سند چه ذکر شوی دا محمد بن عبد الله بن قوزاد بدي سند کی یو باریکی پکی دادا چه دا سند ټول خراسانی دی. یعنی څومره راویان چې په دې کې راغلي دي دا ټول د یو علاقې د خراسان اوسېدونکي دي. نو یو خدا او بیا دا سند د امام مسلم رحمه الله پورې واخله تر ټولو پورې دا خراسانیونو کې به نیسابوریون دي، ټول به د نیسابور اوسېدونکي. او دا محمد او عبدان ابن مبارک دا به په خراسان کې د مروز اوسېدونکي، دا د مروز علاقې دا اوسېدونکي. نو دې سند کې دا باریکي ده د یو علاقې اوسېدونکي. دا محمد ابن عبد الله ابن قوزاد. دا محمد ابن عبد الله ابن قوزاد هغه روایت کې د چا د اهل مروان دی، هغه د عبدان ابن عثمان نه دا غیر روایت دا نقل کوي. نو دا عبدان د دې خپل نوم عبد الله ابن عثمان ابن جبيله دې ته عتاقي ویل کېږي. دا د ابو عبد الرحمن مروزي دا هغه آزاد شوی غلام دی. امام بخاري په خپل تاریخ کې وایي چې عبدان دا په 222 کې وفات شوی. ابو زرعه وایي چې عبدان مامون ثقه دا ثقه محفوظ راوی دی. معنا در د دې روایت دا قابل د اعتبار دی. هغه وایي چې ما د عبد الله نه اورېدلی. د عبد الله نه مراد عبد الله ابن مبارک دی. تاسو ویلو چې عبد الله ابن مبارک دا چې څومره محاسن جمع دي دا ټول په عبد الله ابن مبارک دي جمع. دی ابو عبد الرحمن کنیه ابو عبد الرحمن عبد الله ابن مبارک ابن وادي حنظلي د تابعین دی او جماعت نه سماع ثابت او به د دین ډیرو کبارو شيوخ علماء د عبد الله ابن مبارک نه سماع ثابت. بخبر دور زمانہ کې چې څومره لوی ائمه دي لکه سفیان الثوري، فضیل ابن عیاض،
نور د دې سماع عبد الله بن مبارک نه ثابت دا عبد الله بن مبارک په امامت د دې په جلالت د دې په مرتبه د دې په مقام باندې ټول علماء اتفاق دي دیو جنا حسن ابن عیسی داوود چې یو جماعت د چا د شاګردانو د ابن مبارک لکه فضل ابن موسی مخلد ابن حسین نو هغه ودا ویلي نور خلقو ته ویلي راشي تعالوا راشي نعد خصال ابن مبارک من ابواب الخير راشي چې د عبد الله بن مبارک په خیر کارونو کې خصلتونه درته وښیي عبد الله مبارک دا خصلات دا خوی دا عادت دا علم دا ورع دا تقوا ورزګاری دې مهارت په فقہ کې دې په علم ادب کې په لغت کې په نحو کې په شعر کې فصاحت کې بلاغت کې عبادت کې قیام الليل کې او د خپل حق په تابعداري کې حلت الکلام کې بیهوده خبرې به سره کولنا او همدارنګه دا خبرې درته موږ وشو هیڅ یو بل لوی عالم تشریع عباس ابن مصعب ورته ویل کی هغه عبد الله مبارک احادیث فقه عربیت شجاعت امامت سخا محبت دا ټول د ځان سره جمع کړی محمد ابن سعد چې عبد الله مبارک ډیر کتابونه تصنیف کړي وو په ابواب علم کې انواع د علم کې د دې احوال مشهور دي معروف دي دا د چانه پټ لګي د دې خصال حمیده هر سړی پیژني هر سړی ته د دې تعارف دا حاصل دا عبد الله بن مبارک دی د خراسان خو دې کې چې دا محمد بن عبد الله بن قمزاد دی دا په خراسان کې د اهل مروان دی دا خراسان کې لوی ښار د دې خراسان مشهور ښارونه لوی ښارونه یو پکې مروه د څلور ښارونه نیسابور مروه بلخ او هرات دا د خراسان څلور ښارونه دي دا لوی ښارونه یو پکې دا مروه نو عبد الله بن مبارک بداوي نو قال دا غوي عبدان ابن عثمان وي نو داوي وقال ابي محمد ابن عبد الله قال حدثني ما حديث بيان کړه عباس ابن رضوان عباس ابن صحابي دا ذکر اوي عباس ابن رضوان قال ابي سمعتما وردني دا عبد الله ابن مبارك نام عبد الله ابن مبارك نامي اوردني ابي بداوي بيننا وبين القوم قوائم زمنگو د قوم مابین کی قوائم دی وخیری یعنی الاسناد مراد الاسناد دے زمنگو د قوم مابین کی دیکھی یعنی زمنگا د قوم نہ مراد صحابہ کرام دی زمنگو د صحابہ کرام مابین کی القوائم د زناورو چې دنو هغه وخیری قوائم کو ته ویل کیږي قوائم ستونو ته ویل کیږي دا پایې زمن د صحابه کرام په مابین کې پایې پایونه مراد څه الاسناد یعنی الاسناد مراد الاسناد ده زمن د صحابه کرام په مابین کې دلته چې اسناد ده سند ده چې دا خبره د صحابه کرام نه د مونږ دا په سند باندې چې دا هغه ثابت دی دې اشاره دې کوي د حدیث تشریح ورکی د مثال په شان د حیوان نه حیوان د حدیث بغیر د سند نه قائم دي نشي لکه څنګه حیوان بغیر د قواعد نه په نه مدري دي نشي حیوان دی او د حیوان په خیر نشته حیوان مدري شي نشي او همدارنګه ابادینا کور دې دا بغیر د عیب د پایو مدري شي دا رواني د دې پایې دا دې کې دا مدري شي نشي مدري ده دا دوی زمون کو د قوم قواعد کې قواعد دي یعنی مراد دې اسناد دي چې زمون کو د قوم قواعد کې چې د نو سند دې اسناد وقال او يبا محمد
مراد بن محمد بن عبد الله بن قزاد اغلب سمعت ما اريد للجانا سمعت ما اريد ابا اسحاق ابراهيم بن عيسى طالقانينا دا ابن حبان ثقات کے ذکر کړي خاندان ابن معين الى سقراوي نو قال نو دوی ما اريد لي نو ما اريد لي د چانا ابا اسحاق محمد بن عيسى طالقانينا قال قلت لعبد الله ابا اسحاق بن ابراهيم وي ما وی عبد الله بن مبارك يا عبد الرحمن دا كنيت عبد الله بن مبارك دا الحديث الذي ابا حديث جاء چراغله اغدا ان من البر بعد البر نیکی نو استداد الله ان تصلي ابوي مع صلاتك چې مور بلا د سره د خپل مانځنه مونږ وکا وتصوم لهما مع صومك روزه ونیسه مور بلا د بار سره د روزي خپلنا نیکی ورسته نیکی نه دا چې مونږ مور بلا د مونږ وکا دغه ماته جوړه وشي او چې روزه نیسه نو مور بلا د بار روزه ونیسه قال اسحاق فقال ويلي عبد الله ابن مبارك ويلي يا ابا اسحاق يا ابو اسحاق عمن هذا دا خبر د چان نقل گئے دین مالوی کی جس حد حدیث او تعد حدیث دا په اعتبار د سند سره ده دا سند متصل وی راوی سی قوی دا مقبول ده دا سند متصل دی راوی سی قوی دا غیر مقبول ده دین معلومه شو قبولیت د حدیث او عدم قبولیت مسند باندې او سند دا ډیر محترم شان شی د دې اهتمام وکړ دی بعمن هذا قال اسحاق ويقول ما وفي لولي هذا من حديث لحديث شهاب بن خراش ده دا نه ذکر کوم د چانه د سما صدیق اغنا د چینه روایت نقل کوما د شهاب بن خراش نا فقال جما خبر کړه د مبارک ول سقد عمن قال دا خبر د چانه نقل کيو قلت مارتن الحجاج بن جان قال ثقه عمن قال دچانا خبر کیدا اسحاق ابن ابراهيم قلت مارتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو قال عبد الله مبارك يا ابا اسحاق يا ابو اسحاق انما بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم فما بين الحجاج بن دينار وما بين النبي صلى الله عليه وسلم کی مفاوض تنقطع فيها اعناق المدين دې صحرا غالي دي پدې کې بیا باندې دي چې پتکیږي پدې کې سکونه د سورلیو پتکیږي پدې کې اعناق المدين سکونه د چا د سورلیو نو معنا دا چې دلته دارايان متوي دا صفدي مفاوض جمع د مفادت دا د هغه څه ته ویل کېږي چې خالی ویل رزق کوي د آبادینا صحرا بیا باندې ویل کېږي او دا هغه ته ویل کېږي آبادی چې لري د اوبونه التویر د حلاکت موجود وي سړی پکې مړ کېږي دې ته مفاوض وي دا مفاوض ورته یا تفاول ویل کېږي یا تفاول مفاوض کامیاب شوی امتحان ورکی کامیاب شي دې د ذکر مفاوض لکه کې تفاول نورنا بسلامت سالکها دې وجنا چې کوم سړی په دې باندې دې خدا وسالم می یا تفاول لکه دې تسلیم لکه هغه سره چې مان راړی چې ماګه تسوي سلیم دا تفاولن وای معنا دا چې الله وجه سالم مستي دې مان راړم نه باندې الله وساتي د کدا تفاولن ورته ویلې کی دوی موجه دا صحرا ته کوم مفاوض وای ذکر کوم سره چې صحرا کا تکړه بیا باندې کا تکړه فقط فاس دا سره کامیاب شو درې موجه دا مفاوض د ټوټه کی ټوله په صاحبها دا صحرا بیا باندې سره هلاکه او تبا کوي فوز الرجل العرب اذا هلك چې کله سره هلاک شي نو دا حجاج بن دینار دا ته تابع نو اقل دا دې چې په مابین دې کې په مابین د نبی رسول الله کې دوه واسطې موجود دي
چې یو واسطه پکې تابعی دی او بل پکې صحابي دی دی وجنا عبد الله نے مبارک کوئی بینما مقامنا دې په مابین کې ډېر بیانونه صحراګان دي معنا دې په مابین کې ډېر واسطي دي تو پکې داسې ځان او به ورته ولکن ليس في الصدقه اختلاف نشتري په صدقې کې اختلاف په صدقې کې نشتري په ایصال ثواب صدقې کې والدینو ته مور پلان ما سوا صدقه او کې دا رسېږي دي اختلاف نشتري په مابین د اهل سنت والجماعت کې دې اختلاف دا نشتري چې دا رسېږي لیکن اختلاف په ایصال د چا کې د ایصال ثواب کې چا د بار عبادت بدنیا چې عبادت بدنیا چې نو دا رسیږي او کدا نه رسیږي یک اختلاف او صدقې اختلاف نشته صدقه دې وکړه والدین رشتہ داران او صدقې ثواب ملاويږي او صدقه د غیرو ته دا رسیږي ځکه دا وایي په صدقې کې اختلاف نشته دی دا حدیث دا قابل د حجت نه دی لیکن یو سړی د اراده د مور پلار سره د نیکۍ لري تصدق دې وکړي ځکه صدقه مهیب ته رسېږي دې کې د مسلمانانو اختلاف او پاتې شو دا خبره چې سړی مړ شي د مرګ نه وروسته ثواب بلکل مړي ته رسېږي نه دا یو باطل مسلک او مذهب دا ثابت غلط مذهب دی باطل دی قطعا وایي دا د کتاب الله د نصوصنا د احادیثنا د اجماع د امتنا دا غین خلاف را سړی مړ شي او دا غین ثواب دا ورته ملاویږي مونږ روزه د امام شافعي جمهور علما او مسلک په مذهب دار چې د مونږ روزي ثواب مړي ته نه ملاويږي مګر په هغه صورت کې چې دا روزه په سړي باندې مړي باندې دا واجب قضا ولامین ولی وروړي په اذن د ول هغه چا وروړي چې چا د مړي اجازه وکړي نو هغه بل دینه قضا وروړي دا مړي ته په ثواب ملاويږي دا ورته دا هغه څوک چې چا د اجازت اولیاء کې د مړې وکي چې زمانه منځونه تر ادا کا زمانه وجیت ونی کو دې کې د امام شافعي مولا کو قول مشهور قول دا چې دا نسې دي متأخرین شوافی وی نه ثواب مړي ته دا رسي که یو سړی د قرآن کریم تلاوت کوي مشهور قول امام شافعي مولا مسلک دار چې دې ثواب مړي ته ملاويږي نه او بعضی شوافی په چې دې ثواب مړي ته ملاويږي یو جماعت د علماء احناف او دغه مسلک دار چې ثواب رسیږي مړي ته د ټول عبادتو من روزه قرأت وغيرها ما د ټول اعمال او عبادت ثواب مړي ته دا رسیږي امام بخاری رحمه الله یو باب من عقد کړي باب من مات وعليه نذر یو سړی مرشي هغه باندې نذر هغه چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه امر وکړ چې مول مرشي او هغه باندې منځونه دی ورته امر وکړ دا غي منځونه وکړه امدان عطا ابن ابي رواح اسحاق بن راوي دې بار وویل چې مونږ د مړي نه جایز سړی مړ شو هغه باندې منځونه دي تکاسل کوله دې کول نه کمالا منځونه نه کوله بنامین منځونه دا صحیح او یو قول د ابو سعد عبد الله بن محمد بن عبد الله متأخرین هغه دا و چې دې کې اختیار دی کمونتونه کې تفیدیت نه و سرورم قول امام ابو محمد بغوی نو هغه دا وی دا بعید نه ده چې د هر منځه د یو بدی اندازې عمره یوې سختای اندازې عمره
د دې نه طعام دا ورکړی شي. علما دا وایي چې موږ دا قیاس کوو په دعا او په صدقې باندې. حج باندې دعاګانې مړو ته رسېږي هو صدقې رسېږي هو د اجماعي مسله ده. حج د مړي نه وکړي دا رسېږي هو اجماعي مسله ده. همدارنګه که چېرته ته ولګي لمونځ وکړي ثواب وکړي مړي ته ثواب وبخښي دا رسېږي. او البته که مونځ ته پاتې شوی هغه مونځ کې او ثواب یې مړي ته رسېږي. امام شافعي صاحب وایي مونځ وکړه او هغه مونځ چې ته پاتې شوی دی زمونږ مصرف دا دی چې هغې په عوض کې فدیه ورکړه. هغې عوض کې فدیه ورکړه. اوس مسله دا مناسب دا اختلاف چې راغلی اختلاف دا په فدیې کې نشته. علما په اختلاف په اسخات کې راغلي چې اسخات شته که نشته. اسخات لپاره خپل شرایط دي. تقریبا 18 شرایط د اسخات لپاره دي. دا اسخات هم شرعاً ثابت خو په شرایطو باندې اسخات په لاړ سر یې وخوړ. ځینې شفقر یو عالم دی هلته یوه علاقه ده هغه میاکان پکېږي هغې یو کتاب کې لیکلي دي وایي د علماو اختلاف په اسخات کې دی. وایي داسې نه چې دور زمانه به راشي د اسخات پسې به پیډیم لاړ چې خلک به پیډیم نه وایي. داسې زمانه نه داسې زمانه راغلې همدغه اوس دغه زمانه ده. اسخات خو زبردست شرایط برابر دي نه دي ورکوي نه ورکوي. فدیه څوک ورکوي؟ فدیه هم ورپسې لاړ سر هم لاړ سر فدیه هم څوک نه ورکوي. هر سړی دی په خپل ژوند کې نیکي کوي څه کوي هغه دې وکړي چې مړ د چا نه تمه مه کوه ما پسې به دا وکړي دا وکړي دا وکړي. یقین وکړه که شمشتې هم درپسې خیرات کړي شمشتې څارویه خو څه کوي چیلې خو څه کوي دا به درپسې خیرات دی. او که خیراته یم بعضې دې بعضې رسم و رواج بعضې علاقو کې د نمایشو د رسم و رواجو پورې خبر مې دې پورې کوله اختلاف په اسخات کې دی فدیه هم لاړ. خو څوک فدیه ورکوي څوک خبر نه دي چې مړي پسې دی فدیه ورکړه مونځونه قضا شوي روژې. که فدیه یې ورکوله زه درته یقینا ویمه که قسم وکړم حانسېږم نه که فدیه دې خلکو ورکولی زموږ او ستاسو جوبونه دا به د دې سړک لوډونو نه نه دا غټ لوډ نه به دا جوبونه ډک دا ته یقیني ویم. ولې ځکه اوسانه چې نه کېږي د تنګي نوا نه چاته دی پورې یو شل مړي کېږي بلکې زیات کېږي شین حساب چې دې فدیه راوړلې فدیه لږه لږه راوړې لږه لږه نو 50 روپۍ چې راوړلې نو کم از کم فدیه دا ده ځکه چې روژه حساب کوي یو 2 میاشتې مونځونه حساب ته دا یو لږ روپۍ کېږي. خو چې لږ حساب کې دا فدیه یې راوړلې نو چې شل مړي وشي 50 کم از کم فدیه راوړي څو کېږي 10 لکه روپۍ کېږي. چې 10 لکه روپۍ روزانه راتلې تقسیمېدلې په ایمان نه چې دا به غربت ته دته ورکړې وکړه دا به چې غریب دی څه ته ویلې کېږي جب زما ډک فدیه څوک ورکوي. بس داسې راوړي لکه شلغم راوړه باندې ورته پاسه غوندې کېږه لا ښه شو چې درنه خلاص شو درنه تن و ښه شو درنه خلاص شو. فدیه څوک ورکوي؟ هېڅوک یې نه ورکوي. زما نه یادېږي ما دلته په شل 30 کاله کې نه دي لیدلي چې چا فدیه ورکوي. خبره خو په اسخات کې وه خبره لاړه فدیې ته. اوس فدیه څوک نه ورکوي؟ فدیه هم ورپسې ده. نو خبره دې پورې ده امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی چې مونځونه دې نه وکړه. احنافو مسلک او مذهب دا دی چې فدیه ورکړه د هغې د هر مانځه روژې ولي به ولګي د هغې فدیه به ولګي. او که وصیت یې کړی نو فدیه ورکول واجب دی. که وصیت یې نه وي کړی نو فدیه ورکول دا تبرع احسان دی. امید دی چې الله یې قبول کړي. وصیت نه چې یو کم 50 وصیت یې وکړي که نه بس دی دا که ستا فدیه څوک ورکوي. چې 50 وصیت یې وکړي ځه ورک شو چې مخ نه پناه شو ورځې به 3 روپۍ خوړلې هغه خو بچت شو.
अब बच्चा सुई प्रेद खुशला या बस कब जन की वसके कि जन के सोना कर डबल जाना तमाम खबर असहार के वीडियो बना زمون مثلا مطلب دا دی چې د دې نه په فدیه ورکوي د منځونو او د رکوع امام شافعي رحمه الله وایي هغه دلیل د امام شافعي رحمه الله هغه دا ليس للانسان الا ما سعى انسان د پر هغه شی دی چې دې کوم سعی ادا کوي لیکن موږ وایو او د حدیث کې مرادي چې د دې صدقې د ثواب او اغان ثواب مړي ترځي ظاهري د احادیث او د آیات په مابین کې تعارض او تضاد دي کوم د دې په مابین کې تعارض او تضاد نشته ليس للانسان الا ما سعى مراد د ایمان چې ایمان د هر څړي خپل دی دا ایمان راوړل دا ایمان بل چا فائدہ نه ورکړي او دا د صدقو د دې منځونو دعاګانو د اعتبار باندې نه دی او معتزله مطلقاً منکر دي او چې عبادت مالی عبادت بدنی او بدنی او ثواب مړي ترسيږي نه ثواب مړي ترسيږي او باندې لپاره دلیل دا قول پیغمبر اسلام اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له امدارنګ امام شافعي مولا اختلاف پر قدر کافو تواب په حج عجیب کی اجدار عجیب نواقتی او مصاجر نواقتی هغه کې د شوافی اختلاف لا نو دا وی ليس في صدقه اختلاف صدقه اختلاف نشتا دا اختلاف نشتا په حساب ثواب صدقې کې دا والدینو ته ورسیږي والدینو نه ما سوا صدقه کوي وکړه دا د سنت والجماعت عقیده ده نو دا ورسي وقال محمد بن عبد الله سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت قال محمد بن مولد بن علي بن شقيق يقول سمعت مولد بن عبد الله بن مبارك يقول على رؤوس الناس جلسو مجلس عام مواضعو کی بلا خبر کولا عام ضیون کی بلا خبر کولا اغی بغیری چیدینو علی رؤوس الناس یعنی پا جلسو کی بے خبر کولا مجلسون کی بے خبر کولا رؤوس الناس پا عام مواضعو کی بلا خبر کولا دعو حدیث عمرو بن ثابت فریدی حدیث عمرو بن ثابت دا حدیث کو نقل کوئی فإنه كان يسب السلفا سکتا عمرو بن ثابت دیبا کنسلی قول سلفتا لأن السب فسق عملی سکتا کنسلی قول دا فسق عملی لے دا فسق عملی لے نو دیو جنا دا عملی فسق دا خبر وچا کولا دا علیم شریف ماذا عبد الله بن مبارک نہ اوریدی عام جرسو کی بدا خبر کولا بدا عمر بن ثابت حدیث پریدی ذکر عبد الله بن مبارک پیر عبد الله بن مبارک کو دومره لوګ سره چې استاد هغه صفات دي عبد الله بن مبارک امام ابو حنیفه رحمه الله د تلاميذ او شاګردان او عبد الله بن مبارک په ان الله اعانني بابي حنیفه الله پاک زما مدد امام ابو حنیفه باندې وکړ سفیان ثوری باندې زما مدد وکړ نو کچیر ته امام ابو حنیفه نوې او امام ثوری نوې كنت كسائر الناس زموږ د خلقو په شان عام خلقو په شان یو سړی وم ولا جماعت د تاسو علم را کړی ولا تبارک وتعالى معنا نوې سړی جوړ کړی پیدا امام ابو حنیفه او سفیان ثوری رحمه الله د حقیقت برکت دې بدا خبره فريدي حديث عمرو بن ثابت امام مسلم رحمه الله د معایب رواتو د هغه راویانو چې علماء په عیب لري د هغه ذکر دی د اول مجروح راوی دی عمرو بن ثابت د اول مجروح راوی دی د مجروح راویانو کې هغه کې ودومره خبره یا ساتي چراوی کو مجروح 11 پیسو راوی مجروح
سن دا جرح بول الشوي ودلتا قوية اول مجروح راوي دا عمر بن ثابت دي جارح بباني عبد الله ابن مبارك او جرح بباني دار كان يصب السلفة جدي سلفة تكندلي كمان ذكر السب والسلف دا فسقي عملي علامه ابن معين وی په حق د چاکي د عمر بن ثابت کې ليس بشهيد امام بخاري وی ليس بالقوي امام نسائي متروك الحديث او دا اول مجروح دی په مسلم يسب السلام امام يوسف رحمه الله ویلي چې کوم سړی هغه کنځلي د نبی رسول الله صحابه ته وکي د دې شهادت نه قبولو ما دا سړی شهادت قابل د قبول نه دی ځکه چې یو سړی کنځلي عام خلکو ته کوي گاونډیانو ته کوي نو دا غي شهادت نه قبولو ما فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم حرمه د نبی رسول الله صحابه ته احترام قابل النبي السلام صحابه و احترام کے لا تسوب السلفا یا نبی السلام لا تسوب اصحابی صحابه تا کندل مکوان صحابه تا دی بدرت کوئلی صحابه تا دی کندل وکڑی زما استا او دا پیغمبر اسلام په مابین کې واسطي صحابه کرام دي که صحابه کرام دا دین نقل کړي نه دا دین به موت ته رسیدلی نو چې صحابه ته یې کندلې وکړي نو دا دین تا ته د کوم طرف نه دا عمر بن ثابت به ویلي ټول دنیا کې چې په ایمان باندې وفات شوي دي یو پیغمبر علیه السلام دی او بل حسن او حسین او فاطمه رضی الله ها ځای مسلمانان وفات شوي دي ولدین واسوا دا نو ټول خلک وفات شي یا نو ټول خلک کافر دنیا نه تللی دی ودا خبره نو ځکه یوسف صلفا د دې سراوی روایت دا قابل اعتبار نه دی دې خبره نه معلومي چې دا شیعی دی او په شیعی کې به خالص شیعی دی هغه دنشي خالص سرکشا بدکار شیعه نو دا هغه دی نو ځکه دا وایي چې نو فريد حديث عمر بن ثابت فإنه كان يسوق السلفة سب السلفة لا فسق عملي وبه قال حدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب وهي قال أبو نضر ابن أبي نصر ده تراوي عمل ده أبو نضر ده أبو بكر نكري دې ابو نضر خپل نوم هاشم ابن قاسم دی لقب د ابو نضر دا قیصر لقب راغلی كما الحديث ابو نضر هاشم ابن قاسم قال حدثنا ابو عقيل صاحب بخيا ابو عقيل دې خپل نوم يحيى بن متوكل الزرير دی دا د مدینه منوره د صوبې د کوفې او دا يحيى بن متوكل ابن معين عن ابن مدني عمرو بن علي عثمان بن سعيد نو اولانا ابن عمان ابن سعيد دې ټول دا ضعیف کړل ودا ضعیف راوي او کته چې دا ضعیف راوي دې امام مسلم تر څنګه نقل کوي د ضعیف راوي نو یو جواب دا وکړه چې دا جرح په علماء په جرح مفسر نه ده جرح مجمل قبول نه ده هغه جرح چې مفسر وي د جرح باندې دلیل وي مدلل وي هغه جرح مقبول ده دیم جواب دا وکړه چې امام مسلم دلته دا اصول کې نه ذکر کوي مقصودا نه ذکر کړی نه اصلا نه ذکر کړی نه بلکې بیا په استشهادن ذکر کړی متابعات او مشاهدات کې ذکر دا ابو عقیل سونه صاحب بوهیا عقیل د بوهیا آزاد کړی شوی شاګرد دی دیو جنابه صاحب بوهیا وته او دا بوهیا
دی و نقل د احادیث د پیغمبر علیه السلام نه قال واقيل كنت متجالس الناس وبني قاسم بن عبيد الله باني ويحيى بن سعيد باني فقال يحيى أولي للقاسم قاسم تلي يا أبا محمد لا تقول القاسم أغيث يا أبا محمد يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك شاندار القبيح فمثل استاباني عظيم دا خبر ډیره غټه ده ان تسأل عن شيء دا نه تاسو یو مسلې وکړئ چې من امر هذا دیني تاسو نه یو امر د دین وکړئ چې فلا يوجد عندك منه چې موجود نشي تاسو په باندې منه د دې شي نه علم ولا فرج او نه جواب تسلی بخښه نه اخلاصي وی دا غینا علم ولا تا ډیره پته خبر ده یا تا د پاره نیوی پاغي باندې علم ولا مخرج او مخرج دې وتر دې مسلې نه فقال قاسم ورتقويني ليحيى وعما ذاك تسوجنا مناسب نه چې ما نه څه تاسو کې او زه جواب ورنکم او چپ پات شوم دا خبر ولې مناسب نه ده قال يحيى ورتقويني لانك تجي ابن امامه هدن تزوي تزوي امامان الهدايه ابن ابي بكر وعمر تزويد ابو بكر او عمري نو قال اذا خبر اخرى نو جدد لوي دو امامان زوي ذکر خبر استاد بار سيدنا چتان سو جواب تا کوئی او تا سر جواب دی قال ابو عقيل وتوي يقول قال ابو عقيل يقول له اويل نا واقعي وجه اويل له يحيى تبارك قاسم اقبح من ذاك دينم کبھی ترین خبر دالا عندما بنيت چاوانی عقل عن الله چلا تبارك وتعالى چاہت عقل ورکڑی وی عقل قوت ریافت وی لکی ادراک وی لکی امدارنگا ادراک و حسن و کبیر اعمالو چاہت جالا دا ادراک ورکڑی خ اعمال بد اعمال پی جنی چاہتا اللہ فهم ورکڑی عقل ورکڑی اللہ تبارک وتعالی من عقل چاہتا چاہتا توقلا ورکڑی یعنی اللہ تبارک وتعالی طرفنا عقل ان اقول بغیر علم قبیح ترین دارے کہ چاہتا اللہ عقل ورکڑی ان اقول چاہتا ویناو کی بغیر علم بغیر علمنا او آخذ عن غیر ثقت او آخذ یا اخذو کی دی روایاتو عن غير ثقة بغير ثقنا بغير دار وجه دا نقل کی ولی ذکر ثقنا ما سوا روایت نقل کی نو دا جهل مرکب دے نو قال ابو عقيل فسكت يحيى چوشو فما اجابه نو دیو ته جواب دا ورنکو جواب ورنکو حسن کلام دارے چې قول په امورات د دین کې په احکام د دین کې بغیر د علم سند نه چې داسې سند وي چې هغه باندې اعتماد وشي دا ډېر قبیح دی دا ډېر قبیح دی د دې نه چې ته ووایې لا ادري یو ویل نه ادري نه پوهېږم دویم دا دی خبره وکړي ولكن بغير علم السند او معتمد سند نوي لا ادرينا بغير السند خبر کول ډیر قبیح دی دا ولي ځکه اعتراف د عدم علم دا علم دی ځان کوئی اعتراف د عدم علم دا علم دی او ادعاء د علم بغیر د علم نه دا جهل دعوت علم کے عالم نہیں جاہل اعتراف دا عدم علم دا علم دے اقرار کے چھے صدق پہ گوا نمالمی کی تعالیمی کنی فقل ذان خوبیئے کی چھے نپے گوا وہ علم دے بدی خوبیئے او کوئے ادعا دا علم کے اور شکل دے او بیرسا عالم ما او بیا عالم نہیں دا جهل عظیم دا عظیم شان جهل
دین مفاسد عظیمه پیدا کی مفاسد عظیمه پیدا کی ځکه هغه ورته اقبح من ذاک د دینم طبيعه خبره شته یو دار چې څنګه پیږي دیو جنا دا چې بسیط او بیا پیږي او بیا په حقیقت کې نه پیږي دا جهل مرکب جهل مرکب دی بیا نه دا خبره ډیره طبيعه دا ورته تاسو دا خبره څنګه مناسب نه ده ته زوی د امامین او امامین بچي د ټولو امامین بچي چې ابو بکر او عمر دویم روایت په کثیر روان دي ان دوی ابن امامین هدا ته دو د هدایت والا امامان دوی چې هغه یو څوک عمر عبد الله ابن عمر او عمر او ابن عمر کته وی چې دې روایت راځي چې دوه د امامانو دوی ابو بکر عمر دي ورسنی روایت راځي چې تر د دوه امامانو دوی چې هغه عمر او عبد الله ابن عمر روایت تعالو تدا د جواب حسن د جواب دا نه دي چې مخالفت نشته ځکه د قاسم راغلی دی دا قاسم ابن عبید الله ابن عبد الله ابن عمر ابن خطاب دی دا قاسم د عبید الله د عبد الله د عمر ابن خطاب دی دوی او دا د قاسم دا عبد الله بن قاسم ابن محمد ابن ابي بکر د دې مور دا بکر صدیق رضی الله عنه مسیدا ابو بکر چې د اعلی د مور طرفنا عمر چې د اعلی د پلاس طرفنا عبد الله ابن عمر چې د حقیقي د پلاس طرفنا نو ذکر د دوه امامان دوی دا دویم روایت کې چرادي چې تر دوه امامان دوی عمر عبد الله ابن عمر دا نکو او چې دا دواړه دي نکو او د بچي د حقیقتا او دا هغه واخلا دا عبد الله د ابو بکر او عمر دا دوی دي یو د مور طرفنا نکدي بل د پلار طرفنا نکدي او دا عبد الله بن عمر او عمر بن عمرو د پلار طرفنا نکدي ذکر روایت کې تعامل تدا وبه قال حدثني بشر بن الحكم العملي قال سمعت سفيان يقول اخبروني عن ابي عقيل صاحب هيئه ان ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سالوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم فقال له يحيى بن سعيد في ولا بعد المسكين لاعظم ان يكون مثله اني لاعظم نذير غړغړما ان يكون مثلك چې وي مثل ساواري ولې د کتبو د امامان د هدایت وي عمر او ابن عمر دی عمر او عبد الله ابن عمر د دوه امامان دوی نګور وتا د دوه امامان دوی تسأل عن امر ليس عندك فيه علم تاثر علم نبي داړي نه پاتې خبره وانت ابن تسأل عن ليس عندك فيه علم فقال اعظم من ذلك والله ان الله وعند من عمل عن الله يأمر بغير علم واخبر عن غير ثقل انا اقول غير قد جاء عقل وغير انا اقول بينهم بغير علم بغير علم او اخبر عن غير ثقل يا خبر ورکوا نو بغیر چانه صفاتنا ثقنا ما سوا قال وشهدهما ابو عقيلنا نو چې دا خبره کوله د دې دوه خبره ته شهدا هما حاضر مکالمین دې دوه ته تسنیا راجی دچاتا دا ابن عبد الله ابن عمر او يحيى بن سعيد دا دې مکالمین دوه ته حاضر ابو عقيل یا چې د رسول د يحيى بن متوکل د حين قال ذلك کله چې دا دوه خبره کوله دا مکالمه ته دا حاضر شديد الغرض خبرا اولا مخکې دی ویل چې دې ته وایي ابن امامه ودان عمر عبد الله بن عمر دی او د دوه چا ابو بکر عمر دی دا ولې دې په مابین کې مخالفت تضاد او تعارض نشته وبه قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن معاوية ان الرجل لا يكون ثبتا في هذا
چې ثبت نوي حدیث فارسی فیاتی الرجل نریشما تسړی سوال کی زمانہ عنه د سړی متعلق نا قالو جمهور ویل ثوری شعبہ مالک ابن عینہ ټول ویل اخبر عنه خبر وکنا انه ليس بثبت دا ثقه نه دا معتمد نه دی دا سړی نه روایت منم درکوي نو دا خبره کول دا خبره کول دا ستاسو لپاره کوي اللهم صل وبارك وسلم